تپوسو شو د علماؤنا چې یو دوه کس دي د شپې وده شو چې سهار را پاسېده په یو مرګري د شپې اودس اورېدلی اوس اوبه نشته چې دا یو په ولامبي او دا بل په اودس وکړي او سوال دلته د سحر د منظم دی منځ به څنګه چل کی مسله دا ده چې وبني تیمم به وایي نو تیمم خودوارو ووالو اوس بل سوال دا پیښ شو چې مخکې امامتي به څوک کوي ما په خبرو پوهېږئ تیمم خود به اوبو د نشتوالي د وجې دواړو ووالو په چا چې اودس اورېدلی او دم تیمم ووالو او څوک چې اسی و اغم تیمم ووالو او سوال دا پیدا شو چې مخکې امامت چې په چا اودس اورېدلی دا به کوي او که دا بل چې تیمم یې والی د بې اودسۍ د وجې دا به امامت کوي دا وخت ټولو ملیانو فتوا ورکړه چې امامتي به دغه سړی کوي چې دا چا د بې اودسۍ د وجې تیمم والی ځکه چې هغه په چا اودس اورېدلی دی هغه خو ډېر پلیت ټولو ملیانو فتوی ورکړه ځکه تیره جمعه ما تاسو ته ویلي چې فتوی ورکول خو آسان کار دی ډېر خلق به درته پیدا شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چې خبر رااله هغه وی چې امامتي به دغه سړی کوي چې دا په چا اودس اورېدلی او تیمم یې والی دا به مخکې امامت کوي دا چا چې د بې اودسۍ د وجې تیمم والی دی دی به امامت نه کوي اوس عقل دا وایي چې به یو سړی هسې بې اودسه دی تیمم یې والو نو د ده دا پاکي خو ښه ده په نسبت د هغه چا چې په غسل کې یو تیمم یې والي تاسو عقل به هم دا مطلب امام صاحب نه وجه تپوسو شوه چې هغه سړی به ولې امامتي کوي چې کوم سړي باندې اودس اورېدلی او تیمم یې والی امام صاحب ورته وفرمایل چې کوم سړی چې په غسل کې هغه تیمم ووالو د ده دا طهارت په دې تیمم سره طهارت مستقله دا کامل پاکوالی